چې دا کله بد اعمال کېږي روحاني بد اعمال هغه انسان ته تکلیف ورکوي او چې کله روحاني نیک اعمال کېږي دا انسان ته فایده او خوشحالي ورکوي څنګه ورکوي داسې ورکوي لکه یو سړي ته دوی ما ته دعا وکړه او هغه تا ته دعا وکړي او ته خوشحاله شي نو ته تا څه شی درکړه هېڅ یې نه دي درکړي او د دې باوجود ته خوشحاله شوې یو انسان تا ته خوږه خبره وکړي ستا په بدن باندې حالانکې ته ډېر پریشان یې ستا په چهره باندې رونق راشي ولې راشي هلکه څه یې درکړه وایي یار خوږه خبره یې راته وکړه دا نو یو خوږه خبره سره څه چلو شو وایي دا خوږه خبره ښه کاري او په ښه کار باندې انسان خوشحالېږي او هغه ته فایده ورکوي دقه شان دا نیک اعمال هم خواږه کارونه دي دا ښه کارونه دي دقه شان دا هم د انسان په زندګۍ کې فایدې راولي د انسان په زندګۍ کې خوشحالي راولي او د انسان په جسم کې هم ترقي راولي تا ته چې ډاکټر وایي ټینشن مه کوه ټینشن خو څه بیماري نه ده او د ټولو نه غټه بیماري ده یعنې مطلب معده دې ټیک ده د اندامونه دې ټول ټیک دي اصل وهم دې اخیستی دی وایي ټینشن او ډپریشن مه کوه ګیرې خراب به شي څه به خراب شم وایي د دې د وجې باندې بلډ پریشر هم جوړ شي او شوګر به هم دي شي او ټولې بیمارۍ به باندې وکړي چې دا ټینشن څه ته وایي وایي دا هېڅ هم نه وایي خو بیا هم هر ځای دا ته چې دا غمونه کې درته دي که نه نو که تاسو دا نه تپوس وکړي چې دا ټینشن څنګه شوګر راولي شوګر خو چیني سره راځي نو خو بیا یې غلط ده او الله دې ستا اصلاح وکړي نو تاسو په دې څه نه پوهېږئ دا د موږ د میډیکل کتابونه خو دا نفسیاتي خبرې دي دا ښکاري په سترګو نه خو د انسان په بدن کې اثر کوي دقه شان عزتمندو دیني اعمال هم دي یو سړی کوي که ما یو څو مونځونه قضا کړه نو څه چلو شو نو موږ یو څو کلترې چې راته یو سړی وکړي نو بیا ولې غوسه کېږي ټول عمر کې د چا کلترې نه دي کړي خو چې یو څو کسان درته کلترې وکړي بیا غوسې دقه شان عزتمندو چې یو څو کنځلې انسان طبیعت خرابوي نو یو څو ځل مونځونه نه کول دا بد عمل دی دا د انسان په زندګۍ باندې اثر ګذاري او دا شان عزتمندو چې یو سړي لطیفه او خوږه خبره په تا باندې اثر کوي نو دوه رکعته مونځ د دې نه زیات اثر لري زکات ورکول د دې نه زیات اثر لري حج کول د دې نه زیات اثر لري ځکه الله رب العزت دا اعمال د روحاني لپاره روحاني غذا جوړه کړې ده د روح لپاره غذا جوړه کړې نو دې وجې عزتمندو چې کله تاسو نیک عمل کوئ دا په دوه اصل مقصد دا چې په دې باندې زما آخرت جوړیږي او الله خوشاله مقصد دا دی او دویم پکې دا په دې باندې زما د بدن ضرورت پوره کیږي او زما بدن به خوشاله زما د ټینشن نه محفوظ دي تقرګه چې کله په عمل کوي دوه سوچونه کوي یو دا چې په دې باندې زما جهنم جوړیږي دویم دا چې په دې باندې زما الله ناراضه کیږي او دریم چې دا زما د بدن ذریعه زیات شوقیم او عاشقیم دا بدن مې خرابي نو دی وجه عزتمندو چې کله یو نیک عمل انسان ته بیان شي هغې سره عمل کول پکار کله یو بد عمل انسان ته مذمت او عذاب بیان شي د هغې نه د بچ کېدلو کوشش کول پکار ډېر کله ته تاسو عزتمندو ګورئ یو سړی وایي زه مونځ هم کوم او بیا هم زما دعا نه قبلېږي او فلانې کار نه کېږي نو هغه داسې کاري چې دا دعا نه قبلېدل د یو بل بد عمل نتیجه وي که ته وایې چې مثلا اوس خو ما څلور میاشتې لګولي او ما مناسه کې تعلیم حاصل کړی او زه خو په جومات کې اعتکافونه کوم نو هغه دور چې کوم د اعتکافونو د تبلیغ او د هغه نه مخکې و هغه خو شمارلی کېږي د الله په دربار کې تا خو هغه کیسه لا نه ده صفا کړې ټیک ده اوس خو ښه شوې لکه تاسو ګورئ نه عزتمندو یو انسان کې یو وایرس موجود دی ډاکټر ورته وایي هلکه تا کې دا فلانې وایرس موجود دی هغه وایي زه خو ټیک ټاک یم مونځ له ځم لوبه کولی شم هر څه کولی شم ډاکټر ورته وایي دا به یو ځل تا دپاره ناسور شي ټیک ده اوس کمزوری دی خو د دې خیال وساته وایي زمانه زما خو نه مې په سر درد راځي نه مې په پښو درد راځي نه مې روټۍ کمه کړې ده او روټۍ اوس د هغې نه زیاته خورم او ته مې تا کې چند دی خو ډاکټر خو هغه خپل علم ته ګوري نو دغه شان یو ځل چې کله بوډا شي بیا هغه بیماري راوپاري ځکه الله په بدن کې طاقتونه پیدا کړي د بیمارۍ مخالف قوت مدافعات
نو هغه چې کله ستا کمزوري شي بیا هغه وایرس او هغه بیماري په تا حمله وکړي نو بیا دې داسې ځای ته ورسوي چې ټول عمر په کټ پروت وي کاش چې دا ډاکټر خبره مې منلې دغه شان عزتمندو چې کله انسان کې د زور ګناه وایرس موجود دی او دا نیکیانې کوي د نیکیانو دته ثواب هم میلاوي دته د هغه سکون هم میلاویږي خو یو زور وایرس په دې کې موجود دی او دا د هغې نه توبه نه وباسي یا یې کړی دی د هغه انسان نه معافي نه غواړي دغه وایرس یو ځل سره د منځونو نه بیا تا خراب کړي د بوډا هم سترګې که د بوډا هم لاسونه خو هغه وایرس ته د ټینګې دي دغه شان عزتمندو په نیک عمله انسان باندې د زړه ګناه اثر کوي دا پروت لکه یو ځای دی مثلا اور لګېدلی او هغه اور ټول خلک راجم شو هغه ټول اور یې مړ کړو اخره کې یو ماشوم راغی او دې خلکو ته وایي چې هلته لاندې په هغه یرو کې یو سپرغۍ پاتې ده سپرغۍ وړوکې شان د اور په سر کې ته وایي یو لږ شان اور پاتې دی او یې زمانه یو دومره یو ذره به څه وکړي ټول اور مونږ مړ کړو غم مه کوه اوس هېڅ هم نشته دی نو دا خبره د دې ټولو خلکو غلطه ده د هغه ماشوم خبره صحیح ده همدا د یو سپرغۍ نه اورونه بلېږي اور چې بلېږي د یو تیلي نه بلېږي که او زنګیرونه په ځان سره بیا وسوځئ نو دوی هوښیارانو له پکار ده چې واپس راشي او د دې ماشوم خبره ومني او دغه یو سپرغۍ مړه کړي او ختمې کړي یعنې کېدای شي دا یو سپرغۍ به دومره نقصان وکړي چې دا مخکیني د غټو لمبو دومره نقصان نه دی کړی دغه شان عزتمندو د زړو ګناهونو نه توبه وباسئ ځکه چې کله ته بالغ شوې او پوه شوې د هغه ورځې نه پس چې تا چا پورې خندا کړې ده د چا دې عیبجویي کړې ده په چا دې تکبر کړی دی څوک دې کمتر ګڼلی دی دا خو د سره نه سبا څوک ګناهونو کې نه ګڼي ګناهونه خلک یې وایي مونځ مې نه دی کړی حج مې نه دی کړی دا خو د سره څوک ګناه نه ګڼي چې چا پورې خندا کړې ده تا د الله مخلوق پورې خندلي دي نو الله ته ستا خندا یاده هغه فرشتو لیکلې ده او د دې سزا یې لیکلې ده تعالی خو تعالی لږ وارنینګ درکړو تعالی لږ مهلت درکړو تعالی لږ نیاد درکړو چې زه دا سړی ښه سړی دی مزموداره سړی دی او ښه سړی دی پلار نیکي هم ښه تېر شوی دی د خلکو دعاګانې مو سره دي خو د دې مطلب دا نه دی چې دغه ګناه درته معاف کړه تر څو پورې چې د هغې کبیره ګناه نه توبه نه ویستې هغه نه معاف کېږي په نیکیانو باندې وړه ګناهونه معاف کېږي صغیره ګناهونه معاف کېږي په اودس هم معاف شي د جومات نه قدم راغلی په هغې هم معاف شي خو کبیره ګناه لکه عیبجویي غیبت دا خو بغیر د توبې نه معاف کېږي که هر څومره منځونه ته کې د دې حساب کول کې نو د دې وجې نه عزتمندو د سړو ګناهونو تلافي کول پکار دی او د دین یو عمل هم ابس نه دي کول پکار په دې حوالې سره کله موږ تاسو ته د مونځ مسلې بیانوو چې زموږ منځونو کې کم کمزورۍ چلېدلی شي کله موږ تاسو ته د زکات خبرې بیانوو چې مونځ خو دې ټیک دی خو د زکات وایرس درته لګېدلی دی زکات نه ورکوي زکات دې شته خو حج نه کوي نو د حج وایرس درته لګېدلی دی د حج نه کولو وایرس درته لګېدلی حج هم دې کړی دی خو بد اخلاقي نو بد اخلاقي بیان کړو چې د بد اخلاقي دا وایرس او دا ګند ځان نه ختم کړه نور نیکی ټیک ټاک خو تاسو ټول سوچو کې د انسان لاسونه ښه باډي بلډر دي یو انسان سترګې هم ښه ښایسته دي زلفې هم ډېرې مزېدارې دي او خپې هم ډېرې طاقتورې دي خوراک څښاک هم کوي خو د دې یو نوک خوږ دی د دې یو نوک علاج به کوي که نه کوي په دې باډي بلډرۍ باندې خو د دې نوک نه نشي بچ کېدی همدغه غټ باډي بلډر دی د شپې جاري ولې وایي چې دا نوک مې خوږېږي ما خو ویل وړوکی نوک دی خیال دی زه خو باډي بلډر یم خو دې نوک خو ډېر په عذاب کړه بندو کله ناکله یو ګناه وي موږ ته پته نه وي هغه موږ کړي دا هېڅکله مه وایه موږ له خلک راشي موږ ته وایي چې زه بیمار یم دا چل دی دا چل دی موږ ورته یې توبه وباسه او ګناه به دې کړي ظلم به دې کړي وایي چې ما ته خو یاد نه شي چې ما داسې څه کار کړي که دې تپوس کې د 24 ګېټو ریکارډ درسره شته ستا سره وایي نه چې ریکارډ خو ازار چې ته خو ریکارډ پیدا وکړه یو ورځ خپل ریکارډ یې وکړه یو ورځ ته بیا ځان ته ګوره چې دا څومره کارونه کړي دي باندې دا خو زموږ ریکارډینګ نشته ته ځان ته یو کیمره ولګوه په دې سر کې بیا ټوله ورځ خبرې کوه او کارونه کوه او د شپې بیا هغه ریکارډینګ وګوره ځان ته به خاندې چې دا د قیامت علامه یم او دا باندې کوم کارونه دي دا خو زما سوچ نشته نو دې وجې نه عزتمندو یو عمل هم کمزوری مه ګورئ
یا کله دا باندې تکلیف راغلی نو هغه کېدای شي د یو داسې ګناه د وجې نه چې هغې طرف ته ستا خیال نشته نو دې وجې نه دعا کوي یا الله هر هغه ګناه چې ما ته یاده ده که ما ته یاده ده یا الله زما په علم کې ده که زما په علم کې ده که هغه مې په خطا کړې ده او هغه مې په رضا کړې ده که هغه مې په رڼا کې کړې ده که په تیاره کې مې کړې ده که هغه مې قصدن کړې ده او که هغه مې خطا کړې ده یا الله ټول ګناهونه راته معاف کړي او د دې سره سره به سوچ کې که چا سره دې ظلم کړي د هغه نه به معافي غواړي که د چا دې حق غواړي هغه حق به ادا کړي نو هله به ستا کار چک کېږي نو دې حوالې سره د کوټو دا د زکات میاشت ده او بعض خلک په دې کې زکاتونه ورکوي نو د زکات حوالې سره د یو څو مسلې بیانو که د چا په زکات کې څه فالټ پاتې وي بعض وخت انسان زکات هم ورکوي خو د زکات هر څه اصول دي هغه اصول سره یې نه ورکوي مثلا مونږ د لمونځ اصول شته که نشته 14 دیني کې لمونځ کېږي نه کېږي چا څومره پاتې چې کپړې دې پاتې دي مونځ دې نه کېږي او دا شان چې خبرې درې مخ دي لمونځ دې کېږي نه کېږي خاصلت چې داسې کېږي نو سړی وایي ما لمونځ وکړو او دا ټول طرفونه د الله دي او قرآن کې مرادي دا ټول طرفونه د الله دي نو بس د الله طرف ته مې کړې مشرق هم ده الله دی او مغرب هم د الله دی نو نه اصول دي ګاډی به پرې اوس نه پوځي زما ګاډی دی زما خوښه پرچه به اخلي مې ستا ګاډی دی پرې اوس مې نه پوځي چې دی بیا پوځي ستا ګاډی دی خو چې کله درته نشان راشي د سړي باندې ودرېږي به که سړی پرې پوهېدو چې دا ګاډی ستا دی که زما دی او دا ستا دی او دا روډ ستا دی که زما دی یا دا خو د ټولو دی نو چې روډ هم د ټولو دی او ګاډی هم زما دی نو ستا پکې څه کار دی او دا قانون دی زما بګی کار شته که نشته پرچه به ډکې قمقله ته د ځان په غم هم نه او د بل په غم هم نه دا قانون ستا هم ستا د حفاظت لپاره جوړ شوی نو دې وجې نه عزتمندو قانون قانوني د زکات هم خپل قانون دی د حج هم خپل قانون دی او د مونځ هم خپل قانون دی چې د یو ورکوټي سکول او د ورکوټي مدرسې او د ورکي دکان یو قانوني نو د ورکوټي دین په قانون نه لري یو مسله د زکات متعلق راځي بعضې کسان تپوس کوي چې موږ زکات کې د پیسو په ځای باندې مال ورکوو څه شی ورکوو مثلا زما د کپړې دکان دی زه کپړه ورکوم نو څنګه کپړه به ورکوې او څنګه اشیا به ورکوې بعضې کسان ردي څیزونه ورکوي ردي ناقص کمزوري زوړ شوي نو د دې څه اصول دي نو دا یاد لرئ عزتمندو زکات کې پیسې ورکول هم جایز دي زکات کې اشیا ورکول هم صحیح د خورد نوش سامان وي د خوراک څښاک سامان وي لباس سامان وي نور ضروریات سامان وي هر سامان سړی ورکولی شي چې قیمت لري بې قیمته دی هر سامان په زکات کې ورشي وریجې ورکولی شي غوړي ورکولی شي یو طالب علم ته د سایکل ضرورت دی سایکل وراغستی شي زکات د کتابونو ضرورت دی کتاب وراغستی شي یو غریب سړی دی او هغه کپړې نشته کپړې هم وراغستی شي یو ښځه د غریبه او هغې ته د ګنډلو د مشین ضرورت دی مشین هم وراغستی شي زکات هغې ته د کپړو د وینځلو د مشین ضرورت دی واشنګ مشین ضرورت دی هغه هم وراغستی شي جانماز قرآن داسې بل یو څیز چې هر یو شي خو چې هغه استعمالېږي او قیمت لري که د هغه استعمالېږي او که د هغه نه استعمالېږي خو چې قیمت لري بازار کې نو ته به د دومره اعتبار سره قیمت حسابوې چې څومره مارکېټ کې د هغې ویلیو ده او قیمت دی نو ستا به دومره زکات ادا کېږي خو ردي سیز عزتمندو متوسط سیز به ورکوې ډېر اعلی به ورکوه خیر بهتره خدا ده لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون الله وی اصل نیکی دا ده چې تاسو کوم شي سره محبت کوئ اعلی شي ورکوئ دا بهتره درجه ده خو که یو انسان درمیانه څیز ورکوي چې قابل استعمال وي صحیح ده خو ردي کپړې مثلا د کپړې کار کوي او یو کپړه پرته ده هغه د لسو کالونو د سره څوک اړې راوړي نه بس هغه دا زکات کې ورکړه نو دا نامناسب عمل دی بهتر عمل نه دی البته که بالفرض یو انسان کباري کپړه ورکړه نو هغې کې د کبار ریټ مطابق به د زکات ادا کېږي دا به بیا داسې ریټ نه لګوي د نوې کپړې بس دا خو ردي مال دی او کباري مال دی او یو کس ته به وویل وروره دا 100 روپو دی وایي تا په څو اخیستی ما خو د 1 لک روپو اخیستی هغه ورته دا کپړه فی الحال د 10,000 روپو ده
چې ته ټوله خرڅې دا راځي همداسې کباړ والا خلک کوي کمزوري کپړه هم خلک کوي څوک دې مالوچ جوړوي څوک دې بالښتونو کې دننه ورکوي هغه هم خرڅي خو د دې حساب په د ردي کپړې برابر کوي بیا او دا مناسبه نه ده ځکه د قیامت په ورځ چې د الله سره حساب درکوي نو بیا به د هغې مطابق دله درکوي درته وایي ستا دا جنت دی وایي الله هم زکات ورکړی و هغه الله جنت کې دی وایي تا چې کوم شی ورکړی و هغه ته دې خیر نه قرآن کې الله رب العزت وایي بعض وخت کې داسې شی تاسو بل له ورکوئ که تاسې د چا نه الی نو ستاسو زړه نه کېږي یا ان تغمضوا فيه او که الی نو به سترګې پټې کوي چې په سړو کې کمانو چې درته درکوي خو څه به کوي چې درته نیولې وایي راکوي ګینې زړه دې نه کېږي چې وارې په پټو سترګو بیا الی نو داسې شی بل ته مه ورکوه بهتره خبره دا دی ژوندو چې د انسان ضرورت ته وګوره او د ضرورت مطابق یې وله ورکړه خو ویل یو به هغه وي او قیمت په ستا دومره زکات ادا کېږي چې څومره په مارکېټ کې د هغې قیمت دی مثلا یو شي دی تا په 10,000 روپۍ اخیستی اوس په مارکېټ کې په 12,000 روپۍ خرڅېږي هغه شی نو که تا ورکړو نو ستا به 12,000 روپۍ زکات ادا کېږي هم په کم ځکه مارکېټ کې اوس په 12,000 خرڅېږي نو د دې قیمت 12,000 روپۍ شو خو که د دې قیمت 8,000 ته راغلی او تا په 10,000 اخیستی دی او تی په دې نیت ورکړي چې 10,000 روپۍ زکات په مې ادا شي نو 10,000 روپۍ زکات په دې نه ادا کېږي که دا په 15,000 روپۍ خرڅېږي نو ستا د 15,000 روپو مطابق زکات ادا شو یعنې د 2,00,000 روپو زکات یې ادا شو د 2,00,000 روپو زکات 15,000 روپۍ جوړېږي په دې خبره باندې ځان پوهېږي نو ردي شي کوشش کول پکار دي ورکول پکار دي چا ورکړو نو بیا قیمت پې د کباړ او د مارکېټ قیمت فروخت قیمت خرید نه چې په څو خرڅېږي اوس نو دې خیال ساتل پکار دویم بعضې کسان عزتمندو زکات کې تاخیر کوي تاخیر زکات کې فرض شوي او زکات کې تاخیر کوي او مړ شي یو سړی دی مثلا مړ شو او مالدار دی نو آیا د ده په مال کې به زکات ورکوو که نه ورکوو د چا پلار مړ شو نیکه مړ شو ښځه مړ شو ورور یې مړ شو زوی مړ شو او مالدار دی د هغه نه مالک پاتې دی نو آیا عزتمندو دې کې زکات شته که نشته زکات کې تاخیر نه دی پکار زموږ فقها وایي چې کوم انسان باندې په کومه ورځ باندې زکات فرض شو په هغه ورځ به حساب خامخا او څومره چې زر تر زره کېدی شي زکات ته ځان خلاصول پکار دي زیات نه زیات چې پکې دا وخت دی چې د بل کال نه مخکې ختم کړي ځکه بیا بل زکات بیا راځي بیا دا زکات روپۍ چې تا سره موجود دي بیا په دې باندې زکات راځي بیا په هغې زکات ورکوي ځکه پردي دي نه ورکوي که او فایده ترې هلي نو د دې وجې نه بیا په دغه حکم زکات نو د بل کال نه مخکې 2 میاشتو کې 1 میاشت کې 3 میاشتو کې انسان زکات ختم کړي او زیات نه زیات 12 میاشتې ځکه د مرګ هېڅ پته نه لګي او تاسو ته یو د شریعت مسله ده او بل د خلکو او زموږ د اولاد هغه کردار تاسو ته معلوم دی عزتمندو بچي د مور او پلار خیال نه ساتي نن سبا بچي سوال کوي چې د پلار هم زړه مړ شي چې د امان موږ ته حواله شي او بعضې کسانو د ځان وستنه وایي او بعضې کسانو له ملاګانو نه دعاګانې غواړي چې پلار من دعا وکړه چې بس در قدر یې دی چې لږ ورته اسانه شي نو دا دې لپاره نه وایي چې امان زر زر راشي په بهرحال عزتمندو چې کوم انسان مړ شو او مالدار دی د ده په مال کې وارثانو باندې زکات فرض نه دی بس خبره که زکات یې نه دی ورکړی مثلا رمضان المبارک په پیل ورځ باندې زکات فرض او حساب کتاب یې کړی یا نه دی کړی او څنګه چې رمضان تیر شو د اختر نه بعد مړ شو او زکات یې نه دی ورکړی او بالفرض د 10,00,000 روپۍ زکات جوړېدو 10,00,000 روپۍ دا حاجي صاحب دا تبلیغي صاحب دا ملا صاحب چې هر څوک دی او د زکات نه دی ورکړی 10,00,000 روپۍ مجرم الله ته ورکړی شي دې وجې نه چې سړی په ځان پوه شي او پې اګري ته شي او په ځان پوه شي او سترګې د باندې تورې شوې خو زکات دې وخت پوره دی زر زر حساب وکړه چې ژوند دی وروره دا د زکات روپۍ پیل شوې هو دا واله زر ترې واخله او که داسې دې نه کول نو کم از کم وصیت وکړه وکړه وصیت وکړه چې وروره ما سره 40,000 روپۍ دي ما باندې 1,00,000 روپۍ زکات دی په 40,000 لکو کې 1,00,000 روپۍ زکات دی زما 1,00,000 روپۍ زکات ورکړئ مرمه
مونږ ارسه مې برابر دي خو زکات را باندې پاتې دی او مړی کې مې ساګانې تاویږي را تاویږي او سترګې را باندې تورېږي او ځمکه را باندې چورلېږي او نور ښه سړی به په زکات کې بچو پورې پاتې نه کوي نو بیا عزتمندو بیا مې ستا بچي زکات ورکوي خو بیا هم په ټول مال کې نه ورکوي حساب به کوي که بالفرض ستا زکات دومره یاد کړی چې ستا په مال 300 تقسیم کړي او دا حصه دا زکات یې 3 حصې جوړېږي نو بس بیا به وی ورکړي که د 3 حصې نه زیات جوړېږي نشته مثلا تا باندې زکات 10,000 روپۍ فرض دی او چې مال یې معلوم کړو نو مال چې 3 حصې شو مثلا 15,000 روپۍ د روز پاتې زکات یې هغه ټایم کې نه ورکړو نو 15,000 چې په 3 تقسیم کې 15,000 جوړېږي نو 15,000 روپۍ زکات په هغوی باندې لازم دی 10,000 روپۍ زکات په ستا د طرف نه ورکړي ها که ټول بالغ هلکان دي بچي دي مشران هغوی موږ سره پلار ډېره ښېګڼه کړې ده او زموږ پلار ډېر نیک سړی و او ښه کارونه به یې کول او موږ ته وصیت هم کړی چې زما زکات ورکړي د دې یو کار کې لږ خیر پیر شوی دی راځئ چې موږ ولګېږو د پلار ټول زکات ورکړو او مال تقسیم کړي او د تقسیم نه بعد هر ورور خپله حصه راوالي وایي زما طرف نه پکې دا واچوه زما طرف نه دا بیا ادا کېږي خو داسې اولاد به د کوم ځای نه راوړئ چې ستا د طرف نه زکاتونه ورکړي او که نابالغه پکې موجود وي د هغې حصه به پکې تقسیمېږي نه هغه به بېله کړي هغې کې به د پلار او د نیکه زکاتونه نه ورکولی کېږي څومره ګرانه ده نو شریعت هم ګرانه کړې چې ستا په مال کې به میراث مال کې به زکاتونه نه ورکولی کېږي هر حال کې لہذا خپل غم په خپله وکړه خپل آخرت خپلو بچو ته خپلو وروڼو ته مه واړه کوه نو دا عزتمندو د میراث مال کې او دغه رنګې چې کوم انسان مړ شي د هغه په مال کې د زکات خبره مې درته بیان کړله د دې خیال ساتئ بله مسله د عزتمندو ضروري زکات چاله ورکول پکار دي نو د زکات مصارف خو مې درته بیان کړي دي مخکې چې هغه انسان چې هغه سره صاحب نصاب نه وي نو هغه ته زکات ورکولی شي که ښځه ده که سړی دی که خپل دی که پردی دی خو چې ستا بچي نه وي او ستا مور او پلار نه وي او ستا ښځه خاوند یو بل کې دی دا نه نور هر رشته دار له ورسره یې ورکولی شي خو امام غزالي رحمت الله علیه وایي احیاء العلوم کې لیکلي چې زکات صدقات خیرات دا څیزونه هغه دینداره خلکو له ورکول پکار دي چې کوم د دنیا تمه نه کوي او آخرت لپاره لګېږي خواري کوي نو دا د آخرت خواري کوي کوشش کوي د په تا باندې احسان دی په دې معاشرې احسان دی او دا شان خپل وخت یې د هغه لپاره فارغ کړی دی او د هغې لپاره ځان مشغول کړی دی مثلا طلبا دي علما دي او ټوله ورځ سبقونه پړاوه ټوله ورځ منځونه پړاوه او د جومات تنخواګانې 5,000 8,000 10,000 3,000 2,000 دا تنخواګانې بچي دي غلي او ټوله ورځ قال الله قال رسول کې لګېدی د الله دین بیانې او زده کوي او خلکو ته یې کوي نو دغه خلکو ته ورکول بهتره دي ځکه نبي علیه الصلاة والسلام فرمایي اکل طعامکم الابرار وایي نیکان خلک دي ستا طعامونه وخوري ستا صدقه خیرات ستا نیک شیز دي نیکان نو نیکان له ورکول پکار دي او قرآن هم وایي چې للفقراء الذين احسروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الارض وی هغه فقیرانو خلکو له زکاتونه ورکوي کمزورو خلکو له چې هغوی فی سبیل الله کارونه کوي د الله په لار کې لګېږي جهاد کوي او تبلیغ کوي او د دین کار کوي طالب علم دی عالم دی جماعت کې امام دی مدرسه کې درس ورکوي یحسبهم الجاهل اغنیاء وی جاهل سړی په هغه باندې د غني ګمان کوي دا قرآن پاک آیات دی وی سادهګان خلک وایي چې دا خو سپینې جامې اچوي او دا خو کارټون کپړې استعمالوي خو لکه تا بل یو مختلي ورکړي مور یې پړه وځه کې ورکړې وي ګینې چا خو نه ورکولې او دا بل میا بیمار ته نه لګي دا رنګینه ټوپۍ اغوستې ده او دا عطر چې لګوي نو دا خو د هغه بل نیکه مور نو زه کې ولې د عطرو بوتل ورکړی دا خو ځکه یا هغه صفا سوتره د دې وجې نه ګرځي چې تاسو ته مونځ پړاوئ
او هغه چې د دوی د منځونه خراب نشي او د دوی د عبادتونه خراب نشي. نو غریب چې هر څه دی په ښځه زور راولي، یو سپینې کپړې د روزانه خیرني او روزانه کپړې بدلوي، پټکې بدلوي، واسکټ بدلوي، جرابې بدلوي چې د خلکو د منځونه سیادانګي سره ادا شي. یا خلکو ته چېرته کافران دغه ورنکي شرم ورنکي، هار ورنکي چې ستاسو دي مولیانو ته ګوره، دې شکلونو ته یې ګوره، دا په غریبه غریبۍ کې پاک ګرځي. نو یحسبهم الجاهل اغنیا، وایي ناپوهه انسان وایي دا خو ډېر مالداره دی او هغه د سوال نه ځان ساتي، چا نه سوال نه کوي او بل سړی په سړي پورې چمبړ کېږي. وایي دقه شان سپین روبي انسان ده او سپین جامه او سفید پوشي انسان نه وایي تاسو زکات خیرات او دا څیزونه ورکوئ. دا د قرآن آیات دی. نو دې وجې عزتمندو عبدالله ابن مبارک رحمت الله علیه به خپل زکات خیرات علما او اهل علم باندې خرج کوو. وایي چا کې تپوس وکړو چې ته خو ټول زکات بې کې ورکوې؟ هغه وایي قسم دی د نبوت د بعد د ټولو نه لویه درجه د عالم ده. نو دې وجې نه چې په ټول کائنات کې د نبي نه بعد د ټولو نه افضل څوک دی، نو زه خپل هغه صدقه خیرات هغه له ولې نه ورکوم چې د هغه جامه اغوستل عبادت دی، ځکه هغې د مونږ لپاره استعمال او د هغه په سر باندې چې کومه کپړه پرته ده هغه هم عبادت دی. نو د دې وجې نه د هغه سپلۍ مدرسې ته بيځي، جومات ته بيځي، هغه عبادت دی. نو د دې وجې نه وایي تاسو خپل زکات خیرات نیکانو خلکو ته ورکوئ، په دې کې ډبل ثواب وي. یو دا د عزتمندو یو زکات ستا دا شي، دویم دا دی موږ او تاسو ټول دوکانداران یو، دنیاداره خلک یو او دین محنت ته اوزګار نه یو. دا علما خلک دوی ځان اوزګار کړی د دې لپاره او هغوی د دین نشر و اشاعت کوي، تبلیغ کوي. نو ته پکې ورسره هغه تبلیغ کوي او د دین په هغه محنت کې هم شریک کېږي، ځکه ستا په دې پیسو باندې دا کار وکړو. نو سوچ کوه د قیامت پر ورځ ته راپاسې او ډېر عالمان او یو عالم وایي الله د ده شفاعت وکړي، ټول ته ته څوک یې او دا پلانې مدرسه کې پیسې ورکړې، هغه مدرسه کې ما سبق ویلی، هغه مدرسې نه زه فارغ شوی وم. ټیک ده موږ سره استاد هم محنت کړی و، هغه راته سبق پړاولی و، خو موږ ته استاد په هر وخت کې دعا کوله چې دعا کوئ دا خلکو ته چې موږ سره امداد کوي او اخلاص کوي. د دغه خلکو د وجې نه موږ دا مدرسه چلو، یعنې دا مدرسه به وختي بنده شوې وي. نو د دې وجې عزتمندو خپلو خپلوانو نه ورکوئ، خو اکثر حصه او زیاته حصه د دین په نشر و اشاعت کې استعمالوئ. تاسو لاشئ د قادیانیانو ته وګورئ، د عیسایانو ته وګورئ، هغوی په خپل مال کې یو باقاعده یو حصه د خپل باطل دین د تبلیغ لپاره وقف کړې ده. هغوی خو زکاتونه مکاتونه نه ورکوي، خو یو حصه د خپل طرف نه باغې کې ورکوي چې قادیانیت مخکې شي، عیسایت مخکې شي، یهودیت مخکې شي. موږ اضافي پیسې تا نه غواړو، خو عزتمندو چې کوم څیز ته زکات ورکوې په تا باندې څه فرض دی؟ حقه د زکات والا روپۍ راواله خیر دی، عالم له، مدرسې له او دغه رنګین نیکې ادارې له ورکړه. یو به د زکات په صحیح استعمال شي او دویم دا دی د دین د نشر و اشاعت ثواب به درته میلاو شي. ټول به داسې کوئ که نه انشاءالله. تېرو جمعې ته اعلان کړی و چې بلې جمعه به جوبونه ډک راوړئ، جوبونه خو ډک راولي که اوس به نن به موږ د مدرسې لپاره چاته کوئ چې صحت قلار کښېنه جوماتونو باندې تاسو هره جومات دغه کوئ چاندې غونډوئ سب یې جوړ نه کړه. نو نن به موږ دغه لپاره چاته کوو د مدرسې لپاره صحیح انشاءالله خپل وس مطابق د چا نه راوړي خیر دی بیا بلې جمعه راوړي او څه کسان یې وروسته به یې مونږ نه بعد ماله راکړي او څه به موږ دغه چلو یو دوه هلکان به وروسته ځي بیا به هغه د مدرسې لپاره زکات راکړي. نو نیکانو خلکو له زکات ورکول پکار. دویمه مسله عزتمندو یو بل بعض کسان رمضان کې زکات ورکوي. نو رمضان کې د زکات ورکولو څه حیثیت دی؟ آیا خامخا رمضان کې ورکول پکار دي یا رمضان کې خلک ولې ورکوي؟ دا یاد لرئ عزتمندو چې د کوم انسان زکات په کومه میاشت کې پوره کېږي په هغه میاشت به د باندې فرض شو. نو که یو سړی په رمضان کې مالداره شوی نو په هغه باندې رمضان کې زکات فرض دی. خو که یو انسان په ذوالحجې میاشت کې د غټ اختر میاشت کې مالداره شوی نو د هغه زکات خو په ذوالحجې کې په هغه باندې فرض دی. دې کې دا مخکې وروسته ته زکات ورکولی شي، دا منع نه ده. مخکې هم ورکولی شي، وروسته هم ورکولی شي، دې کې څه ممانعت نشته. خو حساب کتاب به عزتمندو په هغه میاشت کې کوي چې په کومه میاشت باندې تا باندې فرض شوی دی.
ځکه ته به څومره زکات ورکوې څه حساب سره به ورکوې د دې پته نه لګي کنه زکات ورکول ځان سره لري که اوس نه خو د زکات حساب مخامخه حقه میاشت ځکه دې کې غلطي راځي کله صحیح شي کله غلطي راځي غلطي داسې راځي مثلا زما زکات رمضان کې فرض کېږي ما سره بالفرض یا تا سره اوس 10 لک روپۍ دي تو اوس زکات ورکوې چې حساب دې اوس خو 16 لک روپۍ او رمضان تا باندې رمضان کې فرض کېږي او رمضان کې تا سره بیا 15 لک روپۍ وي نو تا خو د 10 لک روپو زکات ورکړه اوس خو تا سره 10 لک روپۍ او تا باندې زکات رمضان کې واجب کېږي فرض کېږي او هغه کې تا سره 15 لک روپۍ دي نو د 15 لک روپو زکات د باندې پاتې شو نو زخیر دی اوس د زکات ورکوه که د 10 روپو زکات دې ورکړي او رمضان کې حساب وکړو چې 15 لک روپۍ وي نو د 10 لک روپو دې ورکړی د 15 لک روپو نه ورکړه اسانه خبره څه د یاري خبره ده خو حساب په هغه ټایم کې خامخا کوي یا کله ناکله تا ته نقصان وشي نقصان څنګه وشي مثلا ستا رمضان المبارک کې تا باندې زکات دی اوس تا سره 15 لک روپۍ دي الټا اکه صورت ته تا 15 لک روپو زکات ورکړو خو تا باندې ولا زکات فرض نو رمضان کې فرض کېدو نو رمضان چې راتلو تا سره 10 لک روپۍ وي نو تا باندې زکات د 100 روپو دی د 10 لک روپو دی او تا زکات د 100 روپو ورکړو د 15 لک روپو ورکړو نو د 15 لک روپو دی زیات زکات ورکړو تا باندې نشته دا زکات خو دې کې دوه کارونه به کولای شي یو کار دا کولای شي چې دا آینده کال کې وشماره دا کم زیات زکات چې ورکړي دا آینده کال زکات کې وشماره یا دا او کدا وې دا مې صدقه کړو 15 لک روپۍ مې زکات شو 10 لک روپۍ مې زکات شو او دا 15 لک روپۍ زکات دا مې صدقه شو دې ته او کله نا کله صحیح وخیږي مثلا رمضان کې هم تاسو 10 لک روپۍ وي او 10 لک روپۍ کمه زیاده باندې نه راغلي نو باندې کله اوس هم 10 روپۍ زکات ورکو او رمضان کې حساب هغه به هم 10 لک روپۍ وي او 10 لک روپۍ دی بس صحیح شو نو د یو صورت کې صحیح کیږي او یو صورت کې بتاوالي کیږي او یو صورت کې بربادي زکات پاتې کیږي نو دې طریقې سره قبل فرض یو انسان خواهش دی چې زکات ټیک د جیبا باندې دی نشي زکات لازمي خو لا دوه نشي دغه د بابي دی روزي دا زما خواهش دی چې زه رمضان کې زکات ورکړم نو د دې په څه طریقې کوي زه خپل ځان زکات چینج کوم د دې میاشت د رجب میاشت دی رمضان میاشت اړو نو د دې طریقه شته اوس په ځکه اوس خپل مال وشماره چې څومره مال لري نو دا هغه او زکات او دا هغه ورکا به د دې دوه میاشتو چې کوم زکات جوړي نو دا هغه زکات هم ورکا رمضان المبارک د دوه میاشتو زکات ورکا اوس خپل زکات په دې کال کې پورا ورکا بیا دوه میاشتې پس دوباره حساب وکړه نو مثلا تاسو اوس 10 لک روپۍ د هغه زکات په ورکو چې کله رمضان راځي نو 12 لک شوی نو 2 لک روپۍ زیاتې شي د 2 لک روپو زکات ورکا نور مو ورکا نور په دې ورکړل او آینده بیا چې رمضان د خپل کال شماره نو میاشت په خپل چینج شو په دې طریقې سره چینج شي نو رمضان کې واقعي اجر لري رمضان کې فرایض او بیا درجه ثواب لري خو عزت ګټو د زکات اصل مقصد دا دی چې د یو غریب ضرورت پوره شي د یو غریب ضرورت پوره شي مثلا مدرسه د جوړیږي طلباو لپاره او ته زکات طلباو لورکی هغه طلبا بیا هغه مدرسه کې لګي نو هغوی ته اوس ضرورت دی یو طلبا دي هغوی ځان د کتابونه لري ته یې رمضان المبارک کې هغه ته خو ضرورت دی چې اوس یې ولولي یو مدرسه د هغې طلباو کې هغوی باندې فیسونه شارټ شوي دي هغوی د استادانو تنخوا بنده ده ته هغوی له زکات ورکړي د هغوی په ټول کورونه روان شي او دا پرې روان شي نو د دې وجې نه عزتمندو مخکې هم ورکولی شي خو حساب کتاب به په خپله میاشت کې او که میاشت بدلي نو دغه طریقې سره بدلېږي بله یو اهم مسله زکات مطابق دا موږ او تاسو ټولو اورېدلي دي چې زکات مال باندې یو کال تېرېدل ضروري دي دا مسلې ټولو اکثرو ته پته ده چې زکات په مال باندې یو کال تېرېدل ضروري دي حولان حول دی یو حول یو کال چې په تېر شي بیا به زکات ته ورکوي خو په دې باندې ځان پوهول پکار دی د دې مطلب هرګز دا نه دی چې په هره روپۍ او په هره پیسه باندې د کال تېر شي دا خبره ده د کال شروع ابتدا او انتها شروع
او آخر ستارٹ اور اینڈ پدې کې به ګورې بس د میل حسابونه کتابونه لرل نه دي پکار ایمان سره یو سړي باندې زکات فرض دی رمضان کې د مالدار شو یا مخکې د مالدار دی رمضان کې زکات ورکړي په میل کې د مال کم شو په میل کې زکات نشته قلاري دي کوي او په میل کې زیات شي د هغې اعتبار نشته د قلاري دي زیات شي په میل کې ګټه وخوړلې د هغې باندې زکات نشته خو چې تا میل کې کمېدي زیاتېدي هېڅ اعتبار یې نشته چې کله رمضان راغی بس په حق عورت باندې اعتبار دی بس چې په کومو میاشت کې ته زکات ورکړې که د هغې نه مخکې کروڑ روپو کور واغېستو بس د دې باندې زکات نشته که د هغې نه مخکې ځان له کاڼې په 10 روپۍ واغېستو هغې زکات د باندې نشته خو که په دغه 14 روپۍ رالې نو د هغې زکات د باندې نشته ځکه په رمضان یکم رمضان باندې ستا کال پوره کېږي نو که د یکم رمضان په شپه باندې تا له 40 روپۍ درکړې د دې باندې زکات ورکړې او دا غرنګي یو میاشتې مخکې پیسې راغلي د هغې به هم زکات ورکړي نو د هرې روپۍ دپاره بیل کال ضروري دی البته که کال منځ کې داسې حالات راغلی چې یو انسان مکمل دیوالیه شو مالدار و خو مکمل مال یې ختم شو نو بس اوس غریب شو خبره اوس که د سره دوباره پیسې راغلي نو بیا به در سره کار شماري دې سړي دپاره ریاض شته خو که هسې ورسره کمې شوې او هسې زیاتې شوې د دې اعتباره نشته دا به پوره زکات ورکوي ځکه رمضان کې دا زکات ورکوي او کال پوره شوی دی او پر هر روپۍ باندې کال تېرېدل ضروري نه دي بس کال د ده پوره شو د دې نه مخکې چې د څومره خرج کړي د هغې د باندې نشته او چې په دغه شپه د سره راغلی په سبا به زکات ورکوي کمېدو او زیاتېدو سره هېڅ فرق په دې کې نه راځي دا یو بله مسله وي عزتمند تیره جمعه درته ویلي عزتمندو چې دا مدرسې الحمدلله ستاسو په زکاتونو باندې په خیراتونو باندې په چندو باندې چلېږي څنګه چې په دې کې د علماو حصه ده او د قیامت په ورځ باندې به عالمانو ته عزتونه میلاوېږي نو دغه شان چې د کومو خلکو پیسې په دې مدرسو کې لګېدلي دي هغوی ته به هم هغه شي برابر پیسې میلاوېږي الله قرآن پاک وایي ينفقون بأنفسهم وأموالهم وایي دا ټول کسان چې کوم خرچه کوي که ځان لګوي لکه مولا ځان لګوي خو پیسه نه لګوي او چې کوم کس پیسه لګوي وایي دا ټول یو شي نو دې وجې نه عزتمندو که کوم انسان دا غواړي چې زما د عالمانو په علم کې حصه پیدا شي زما بچي خو نشته یا مې شته خو بچي مې علم نه کوي یا زما بچي پیسې ګټي یا غټ دي نور دین نشي حاصلولی او دا غواړي چې د جومات په منبر باندې کوم مولا ناست دی او یا کوم عالم سبق زده کوي د دې ټولو عالمانو په علم کې زما حصه پیدا شي بس د هغې دغه طریقه ده چې خپل صدقات راواله خپلې پیسې راواله د مدرسې په هغه فنډ کې واچوه همدغه پیسې په دغه علماو لګي او په دغه علماو علم کې ستا حصه پیدا شوه یو سړي سره چې ته ملګری قرض دې وله ورکړي واپس هم چې ته پیسې والي نو سبا خلکو ته وایي که نه فلاني سړي چې دا کوټي جوړه کړې ده دا مالې جوړ کړی دی کې زمونږ حصه ده موږ ورسره مدد کړی وو حالانکې واپس یې اخیستی بیا هم خلک وایي او هغه هم ونیسته وایي تا ما سره ډېر احسان کړی نو چې کومې پیسې تا د خپل مال نه مکمل وویستې او واپس یې ډالې نو دا خو بلکل پکې شامل دي نو دې وجې زمونږ کال کې یو ځل دې موږ زکات دپاره صدقو دپاره مدرسې دپاره ورته نن د هغې ورځ ده حاجي صاحب هم دغه شی کوڅې وګرځو د جومات د دې به تاسو ته کرایه درکړو خیر او په دې کې دې ته دا راوړکړه یو بال دې هغه ورکړه ته بار لاړ شه شاباسي جومونه وګروئ راوګروئ زکات خیرات صدقات وباسئ خو جومات زه خپل هم الحمدلله باندې زکات ورکوم دا کال کې زموږ استادو یو وخت دی نه سوال کوي عزتمندو خو ستاسو احسان منو ځکه چې دا څومره علما خپله داسې به دا څوک سبق ویلی دی چې ستاسو مالونه پکې لګېدلي نو احسان دا ده د دې عوامو منو خو تاسو به زموږ احسان منئ چې دوی زموږ روپۍ اړي او د الله په دین یې لګوي ځکه که دا ادارې نه وي داسې دور به راشي د عیسی علیه السلام په وخت کې بیا به د زکات اخیستونکي څوک نه وي بس بیا به بیت المال کې جمع کوي څوک به یې نه اخیستونکي نو نن د ثواب یو وخت دی چې چا څومره وخت دا پیسې موږ غواړو دا طلباو له ورکوو چې هغوی قبضه کړي بیا مدرسه کې مختلف کارونو کې خرج کوي
زکات ادا کیږي. تعمیر کې دا موږ ډایرکټ نه لګو. بعضې کسان اورېدلي چې مدرسه کې زکات به نه ورکوي، هغه تعمیر کې چې د تعمیر کار شروع وي زکات پیسې به پکې ډایرکټ نه لګي. طلبا ولا علما ولا ورکولی شي، بیا هغوی خپله خوښه ده که تعمیر کې لګي او که تنخواه کې لګي، کار څه کې لګي. شا به چې کم از کم 1 کروڑ روپۍ راوړی شي. تاسو ټول مالدار یې که نه؟ 100 کسان یې چې یو 1 لک روپۍ ورکړي 1 کروڑ روپۍ شو. مدرسې لپاره مو هلته په دې ګلبهار کې ځای دی، اوس نور لږ یې او یو غټ پلاټ دی، هغه یو پلاټ دی تقریبا 2 کروڑ روپۍ دی. نو چا داسې یاران دوستان وي چې بالفرض تاسو نه وي او هغوی زکات ورکړي، خیرات ورکړي. دا کار کې چې یو ځل موږ تاسو ته اعلان وکړو، منځ کې خو موږ اعلانونه نه کړو. نو که چا داسې یاران دوستان چاته معلوم وي چې هغوی زکات ورکړي، د ده وس نه کېږي، نو موږ سره په دې کې څوک داسې کسان دي چې زما خو وس نه کېږي، زموږ پلانې کلیوال دی او هغه زکات ورکوي، زه به درسره لاړ شم یا زه به ورته ووایم. داسې به کوم کسان دي چې هغوی زه به انشاءالله د خپل بازار کې یا خپل مارکیټ کې یا خپله علاقه کې به د چانده وکړم. داسې به کوم کسان دي لاس اوچت کړي. ماشاءالله دا خو واړه واړه لکه د سکولونو دي، بس ورکې دغه جي داسې به څوک چې خپل مارکیټ کې به چانده وکړي یا خپل بازار کې یا خپل خاندان کې